جل جلاله چې دی د دې صحابه کرامو نه راضي دي او د صحابه کرام د الله جل جلاله نه راضي دي. مسلمانانو ته پکار دي چې د صحابه کرامو رضوان الله تعالی علیهم اجمعین نهایت ادب او احترام او دا رنګ دا وینه بیا دبونه خپل ځان محفوظ وساتي او پزړه کې دا وی عقیدت او محبت لرزه وي. د دوی محبت د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم محبت دی او دا وی بیادبی دا په حقیقت کې د دین بیادبی دا داوی سره بغض او حسد ساتل دا حقیقت کې د عقاید او جهان صلی الله علیه و آله وسلم سره بغض او حسد ساتل دي. دوی ته ضرر ورکول دا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ضرر ورکول دي. لکه په ترمذی شریف کتاب المناقب باب في من سب اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جلد نمبر 5 صفحہ 463 کی دا حدیث مبارک رانقل کړی چې جناب رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم مبارک فرمایي چې چا زما صحابه کرامو ته ضرر ورسول دي انسان ما ته ضرر راورسول او چا چې ما ته ضرر ورسول د الله پاک جل جلاله ته ضرر ورسول او چا چې الله جل جلاله ته ضرر ورسول نو قریب ده چې الله تعالی جل جلاله باندې په سخت نیو سره ودیسي او سخت سزا وغواړي. غرض د دې خبرې دا دی چې صحابه کرامو د بیا دغونه دا دوی د ضرر رسولونه خپل ځان بچ ساتل پکار. په دې ځمن کې تاسو ته یو درې خبرې دا ذکر کوم دا لګي په تاسو سره. اول نمبر دا چې شواهد النبوت علامه عبدالرحمن الجابری رحمه الله دا واقعا نقل کړی ده چې د حجانو یو قافله مدینه منورې ته راغله او چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د روزې مبارک کی زیارت وشو د صدیق او د عمر رضی الله تعالی عنهما زیارت وشو نو د قافلې والا جنت البقیع ته راغله او د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ د روزې مبارکې نه چاپی راوته ټول د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دغه یار مبارک چې حضرت عثمان ذوالنورین رضی الله تعالی عنہ د زیارت وکړه. او دې قافلې والو یو کسو جگہ بهر دروازې سره ګل ودرېد او بیا چې دوه کوي چې د روزې مبارک دې مزل ډیر دی او ان د نشماوه او په لکه دا حضرت عثمان رضی الله عنه سره بوز لرد هغه بوز وینات د روزې مبارک ته وکړه او د اهانت پر طور باندې دې د هغه روزې مبارک نه لري دی. بس هغه کسانو قافلې والا چې دې زیارت وکړو بیا راغله د مدینه منورې د هغه حاضرۍ نه پس چې کله دې خپل وطن ته روان شو اوس دا دي په لار باندې روان دي او په دغه دوران کې چې ټول د قافلې والا خلک موجود دي او یو ماتون کې زناور دې ډېر
قافلې د حجانو ته راننوته او نور هیڅ چاته مسؤل نه وي او چې دې کم کس د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ زیارت نو کړی او لرې ولاړو دا ټول خلکو په مخکې راغی او د خپل غاښونه پرې باندې ولګول او دا مینې نه ټوله راښکه او دی ولا بدل ټوکلي ټوکلي کو هغه ځناور راغی نور د قافلې والا خلک چې دي ټول په خیر او عافیت باندې ګل ګل خپل کلي او خپل کور ته صحیح سلامت ورسېدل لیکن دغه یو بې ادبه او ګستاخ چې و د حضرت عثمان بن نورین رضی الله تعالی عنہ هغه په هغه منځه لار کې ټوکلي ټوکلي پاتې شوی قافلې والا د هغه نه محروم راغی دی د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ اهانت کړی و د هغه زیارت نه راوړی اللہ رب الجلال کے غیرتی ذات دیم نمبر امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی یو کتاب دے فضائل صحابہ فضائل صحابہ کی اغم مبارک تا خبر ذکر کری دا چدارنگی حاجان دا حج پر نیت باندې روانی ده او د هغې علاقې خلک ول استقبال کې ولاړو چې یاره یو ورته وي ما ته دعا وکړه بل وي ما ته دعا وکړه زما سلام ووایه بل وي زما سلام ووایه یو کس پکې ولاړو او هغه اصل نه رافضي و رافضي شیعه ته وایي دغه رافضي چې دی که ده ورته وي چې کله ته د نبي علیه صلات وسلام روضې مبارکې ته ودرېږي نو د نور ټول سلامونه پیش کا او زما دا یو عرض ورته پیش کا چې فلانی د فلانی زوی د فلانی کلي وي چې زه به ستا روضې مبارکې ته راغلی ومه خو که زما دا دوه دشمنان ستا په خوا کې نه وي نعوذ بالله یو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ او بل حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ وي بس زما دا پیغام ورته بیا واوره دې چې کله لاړو او د حج احکام ادا شو بیا مدینې طیبې ته لاړ د حجیان صاحبان نو په دې کې یو حاجي صاحب ته چې دی رافضي دا خبره کړې وه چې یاره زما دا عرض به نبي علیه السلام ته پیش کله چې دی د نبي علیه السلام روضې مطهرې ته ودرېدل او صلات سلام یې پیش کړو د خلکو سلامونه یې وویل بیا پکې اخره کې دا د دغه رافضي بې ادبه دا پیغام وړاندې کړ چې د الله محبوبه یو بل امانت هم راسره دی او هغه دا دی چې فلاني د فلاني زوی د فلانۍ علاقې د فلاني کلي هغه ماته دا پیغام راکړی دی چې نبي علیه السلام ته یې پیش کړي چې زه به ستا روضې مطهرې راغلی وي که زما دا دوه دشمنان ستا په خوا کې نه وي نعوذبالله بس دا پیغام یې واورو بیا چې کله د مدینې منورې د مسجد نبوي صلی الله علیه و آله وسلم نه خپلې تیرې ته لاړو او بیا کله څملاستو نو په دغه وخت کې اوس دی چې څملاستو ویده شو نو خوب وي په مدینه منوره خوب ویني چې حضور علیه الصلاة والسلام مبارک ناست دی او ورسره څلور واړه یاران هم ناست دي وی حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا مخ مبارک راوړ چې اے علی سے دا مخامخ سړی ویني وي د شکل ورته خو زموږ ته ګورم ورته چې او وینه مې قربان وی چې دې تاسو د محبت دا ولري خو لیکن زمانه دې دوه یارانو سره بغض لري حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ سره او حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ سره. او د ماته یو پیغام را لګلې دی چې د الله محبوبه د دې یارانو سره بغض لري. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ سره او حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ سره. او د ماته یو پیغام را لګلې دی چې د الله محبوبه د دې یارانو سره بغض لري.
چې زه به ستاسو روزې مبارکې ته راغلی وم خو زما د دوه دشمنان تا سره نه وي نو ای علي صاحب ته توره راوباسه او د ده نه دا سر کټ کړه چې دی ستا په دروغ دعوې ته محبت نه کوي او زما د یارانو سره بغض او حسد نه ساتي بس دا وخت کې حضرت علي رضي الله عنه راپاڅېد اوس تورې ذوالفقار راویوست او سیده راغی او د دغه سړي نه یې په خوب کې دا سر کټ وایي زه ډېر په هیبت سره راپاڅېدم ما چوکه ته د شپې ناوخته ټایم و لکه مثال 1 یا 2 بجې وي وایي زه مې ځان سره دا وخت او دا شپه او دا تاریخ نوټ بیا مې چارندام وکړ راغلم مسجد نبوي صلی الله علیه وسلم ته سارا پورې ناست وم مونږ شو بیا د هغې نه پس خو دا فکر را سره دا منظر به مې سترګو ته کېده تر دې چې هغه ایام تیر شو قافله واپس را روانه شوه او خپل کلي ته چې ورسېده خلک استقبال لپاره ولاړ جان صاحبان راغلل ټول مرحبا او سوري مشي او خیرانې وي ده چې داسې نظر واچو ورته یې ویل د کلي ټول خلک راوتي دي استقبال لپاره او فلانې پکې ولې نه شي هغه کس یاد خلکو ورته ویل یاره نوره مونږ ته پته نشته دی خو د شپې 1 یا 2 بجې وي په کور کې د نصر پرې کړی و دې تنې ډېره پته او سر جدا کړو ده ورته کوم تاریخ وویل فلانې تاریخ و فلانې شپه وه او دا ټایم و ده چا کاغذ د جیب نه راوویست ویې کا تهمت د تاریخ و هماغه شپه وه او هماغه ټایم بس چې کله د ده مېلمانه وزر شو بیا راغلې خلک یې د کلي راجمع کړې ورته ویې په چا د دروغو دعوا نه کړي چې فلاني وجلی دی فلاني وجلی دی ما دا کاغذ ځان سره وړی دی دا تاریخ نوم لیکلی دی دا شپه نوم لیکلی دا ټایم نوم لیکلی دی والله په مدینه منوره کې لیدومه د ده د خولې پیغام مې نبي علیه السلام ته راوړی ما په خوب کې نبي علیه السلام او یاران ولیده چې حضور علیه السلام حضرت علي رضی الله عنه چې توره راوباسه ولاړ شه د ده نه سر پرې کړه په هغه خوب کې ما دا منظر وکاته چې حضرت علي کرم الله وجهه راغی او د ده نه سر ووهه او سر یې ترې جدا کړ تنه یې جدا پرېوته په خوب کې حضرت علي رضی الله عنه توره چلولې ده د ده نه په خپل کلي کې په خپل کور کې په خپل کټ کې سر جدا شوی دی تنه یې بل ځای پرته وه او سر یې بل ځای وه د الله جل جلاله د محبوب د صحابه کرامو د بې ادبه همدغه انجام د دوی د بې ادبو نه خپل ځان بچ ساتل پکار د دوی سره محبت کول دا عین ایمان درېیمه خبره چې د دیوبند په علماو کې یو عالم دی مفتي محمد شفیع صاحب نوم یې دی او هغه چې دی یو کتاب لیکلی دی کشکول نامه دی کشکول بازار کې ملاوي او هغې کې د یو کتاب نه یو واقعه نقل کړی چې دا کتاب نوم دی په عربۍ کې دی حیز الوجود على حدیث شیبتنی هود دا د هغه کتاب نوم دی حیز الوجود على حدیث شیبتنی هود د دغه کتاب په حوالې سره چې دی دا واقعه نقل کړې ده چې دې کتاب کې دا خبره لیکلې ده چې یو د نبي علیه الصلاة والسلام عاشق او د هغه نوم ابن الزغب یمني رحمة الله تعالی ابن الزغب یمني د یمن اوسېدونکی دې حج له راغی د حج نه پس مدینې منورې ته راغی مدینه منوره کې د نبی علیه السلام روضې مطهرې ته مخامخ ودرېدو او په خپله ژبه د عربۍ کې اشعار د نبي علیه السلام په شان کې وي
और ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु पहचान की यार हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु पहचान की और या चले दागी नफस यो कसरा यो दुगे व तलाश किए हो और तेरे खसिफतुन दे बयान हमारे खुशहाल शो और तो बदन जमा में मैं मासर बजरी जमा तरफ दावत दी मासर रोड़े मतलब पढ़े कि वे चीज़ हदीस मुबारक साबित थी चीज़ दावत कबल सुन्नत तरीका और नज़र दावतुन लज़त नहीं रागले खुदा नबी अलैहिस्सलाम को वतन उम्मीद दावत निशान किया मसीना अपने शिक्षावत दावत कबूली मुबद्दे व सलावात शो बदीनी मनवरी पे गुस्सा की कोर दाले कोर बदरवाजे और मुहम्मद करे छोड़ने विस्तर बसंत कसान वलडी के इशारों के चुवीस आगे चुनियो दनने बहुत दो कसान गिरुनियो ला प्रेवाला कोलाव का वके चबरावास जबराविस्ता आयो कष्टालुविस्ता जबेती काटा और लाश केवल का और तो तेरी के होने वाला वाला इज़्ज़त स्टारशा कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु में दर जोड़ा अब तब पति जब तमाम दुश्मनान सिफत को मादर नज़र जब का दाखला मुबारक के दिन नड़ा कशा उस अजब इलाज की वरीदा और प्यारा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर मैदान की के नास तकबीरी पई खुदा से दस्तर की पट्टी की वतरी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाखो में यह जबरा जिनमा द बदन जल्द अंदाम दा कटनेशी और ओवर द वलेशी जो पागी फखर को मस्ताव दे यार मोहब्बत सुभान अल्लाह दाखला यह जबरा लेकिन सिर्फ यो पेगोर रावस्ते मनाना पेशकोर तासु तपता तासु कर इंसान जब कार न की दखल कुल बहार अल्लाह पे करी अल्लाह महबूबा जसर दिल रागा जो चिमाते पेगोर रखले दे जोश दर नबी सल्लल्लाहु अलैहि यारान अजब जोड़े बंदे सदा से बिल्कुल बस को बरा तरगी पट्टी शुरू को भर रहा है पनास तो उधर भूल चिन्ह के सलाम और यारान दावला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माँ तोफर में खुदा कराओ जमा खुदा कराओ तो इमाते रज्जो मार लाश कराए या जब बदलाश के वक्त नबी अलैहि सलाम तोफर में चित्त खुदा कराओ सादा पल नवा मुबारक के रवाना से जिबिदा इधर ने तो और ये वाला तालु की राज्य में ये बोला और ते बिलास दासी परिमा को बसार राख जो महबती गस्ता जब जगह जोड़ा सुभान अल्लाह कल जो दोस्तों की प्राइम से खुदा की जगह जोड़ा सुभान अल्लाह ब्याज देला वो तो शो को प्यारा के नबी साहब रोजी मुबारक के तोरे और ये किसी को तूने बयान कर दे आराम से को तूना और मदीने में अल्लाह की कुरैश का वापस करवाना करा रावण काल लग्या हजन रात दे गया वतरा है करा कल चाहे और क्या मदीने में वरे तारे है न बस अब कसीदा नबी साहब रोजी मुबारक के तौर दे और सलात सलाम में भी पारबे के आशारुई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिफत हो और आगे बस चले तो बस तो ये उनका शोध पूरा क्या रास्ते हो तो जो दासे उनका ताबल का स्वागनो पते ये खुशी पर तूने बयान जमावे खुशहाल है उन्नत वक्त जमान में मैं मासर बड़े दोनों के तेल का में मस्तिया करेगा पते मासर बजी दिवसा तो कल को दे दे कर जब भी कटू किश्तम अल्हम्दुलिल्लाह जोड़ो की विशाल सुभान अल्लाह जोड़ो की जान सारा दे रवान को उम्मत का खुशी ले बहुत उम्मत का दरवाजे ले बहुत कम चित्तीर काल कमी खुशी दरवाजे तक दे दे और पा दरवाजे वन नबी से गोसा उमार कोर दरवाजे आगा नौजवान वान दे और पसी
دلکی والا کوزام آگاه کورم آگاه و سریع بدل دلکی کو تلاوی کاتوس یو مسند جوړ دی ناس دې مخکې دسترخوان لګېدلی دی قسمه قسمه نعمتونه به پراته دي دلته یې لاسونه دی پکې چې وینځي لاسونه یې وینځل بیا ورته مخامخ کېناستو ورته یو سي په خپله راغسته هغه به ته خوړل کله چې ډوډۍ خوراک نه فارغ شو بیا ورته ویل صاحبه مهرباني وکړه ته راپاڅه مخامخ یو کمره وه د هغې دروازه یې کولاو کړه چې ویې کاته هغې کې یو غوایي ولاړ دی 200 روپیا ورته پراته دي اوبه ورته پرتې دي دا غوایي په مخ کې را روانې دي دی ورته وایي صاحبه دا پېژنې ویل پېژنم غوایي وی نه غوایي نه نو یې پېژنې وی نه دا زما پلار دا زما پلار و دا رافضي و د نبي علیه السلام د یارانو دشمن شیعه او ده تیر کال ته زموږ د کور ته راوستې وې او تا نه یې ژبه مبارکه نه کړې او بیا درته ویلي چې اوس دا ژبه واله او لاړ شه اوس د نبي علیه السلام یاران جوړه شکر دی ستا ژبه خو جوړه شوه خو ته چې زموږ د کور نه وتې زموږ د پلار نه الله پاک وایي جوړ کړی او بس دا گیا د اوبري ورته پرتې وه بس اوښکې څاڅي نو کارنش هم دې ګوټه کې بند اوس زه صرف دې لپاره مې ته راوستې دا درته نه ویم چې ده ته دعا وکړه چې ده نه بیا انسان جوړ شي دې د خدای تباه او برباد کړي لیکن دې لپاره مې راوستې ستا عزت مې وکړ چې زه درته ظالم نه کوم چې هسې مې د اولاد ته خیرې وي نو زه د اولاد یې هم له کار نه ګورې نو ته موږ ته معافي وکړه زه درنه معافي غواړم خو چې د ده آل ته د نسب ته خیرې ونه کړي موږ د ده پاکیدارانې دي نو ده ورته وایي چې نه خیرې نه کومه هغه ته د خپل عمل سزا مېلاو شوه الله دې تاسو د داسې حال نه محفوظ وساتي نو دا په فی الوجود علی حدیث شیبة یهود کې دا واقعه نقل کړې ده دې کې یو لوی عبرت پروت دی چې د نبي علیه السلام د صحابه کرامو عزت او احترام پکار دی دا معیار فضیلت دی او دې عزت کولو سره د دې احترام کولو سره انسان بهترین مسلمان ګرځي درود شریف نبی علیه السلام مولانا محمد والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم نعوذ بكلمات الله التامة كلها من شر ما خلق اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تحرمنا بعذابك وعافنا من بلائك قبل ذلك اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم واكرمنا بنور الفهم وافتح علينا ابواب فضلك ويسر علينا خزائن علمك امين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم استرنا بسترك الجميل اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه